نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم سورة توبة يوصل يولسم نمبر آياتي إن الله اشترى بشك الله پاک اخستدي من المؤمنين د مؤمناننا انفسهم د دوی ځانونه او اموالهم د دوی مالونه بأن لهم الجنة فسبب د دې چې بدوی د پاره جنت چې یقینا بدوی د پاره جنت په بدله د جنت کې یقاتلون فی سبیل الله دی بجهاد کوي د الله پاک په لار کې فیقتلون دی بقتلوي خلق بقتل کوي ويقتلون دی بشهیدان کیږي وعدن علیه دا وعده د الله پاک د طرفنا حقا فی التوراة والانجیل والقرآن دا وعده د الله پاک په ذمه باندې حق ده په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې ول قرآن او په قرآن کې
ومن اوفا بعهده او سوق دی ومن اوفا سوق ډیر پوره کوون کې بعهدی خپل وعده لرا من الله د الله نه فاستبشروا پس تاسو خوشاله شي ببيعكم الذي فخپل هغه بیع باندې بایعتم به چې بیا کړی تاسو سره الله پاک پاغي تاسو سره چې الله پاک کوم سودا وکړه جنت درکو ځان نه واخیستل نو په دې بیا باندې تاسو خوشاله شئ وذلك هو الفوز العظيم او دا کامیابی ډیره لویه ده التائبون توبه وستون کی دي العابدون عبادت کون کی دي دوی الحامدون حمد وکون کی دي دوی السائحون روجنون کی دي دوی الراکعون دوی رکوع کون کی دي الساجدون دوی سجدی کون کی دي الامرون بالمعروف دی حکم کون کی دي د نیکه والنهون عن المنکر دوی من کون کی دي خلق له د ګنانا والحافظون لحدود الله او د حفاظت کون کی دي د الله حدود لرا وبشر المؤمنين او تزيد ورکه پیغمبر علیہ السلام مؤمنانو ته ما کان للنبي ندی مناسب د پیغمبر د پاره والذین آمنوا د کسان د پر چې ایمان نوړي دي ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنو غواړي د مشرکانو کافرانو د پاره ولو کانوا اولی قربا اگر چې وی دا مشرکان خاوندان د رشتہ داري من بعد ما تبین لهم پس دا غنا چکار شي دوی ته چې دا کافران دي انهم اصحاب الجحیم چې قینندي خاوندان د جهنم دي نو چې جهنميان دي کافران دي دوی د پاره دعا کول مناسب نه دي وما كان استغفار او نو دعا غختل او بخنه غختل ابراهیم د ابراهیم علی السلام لابي د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر په سبب د وعده داغو وعدها چې وعده کړی و د دې استغفار یو د خپل پلار سره فلما تبين له پس هر کله چې ښکارا شو ابراهیم علیه السلام ته انه عدو لله چې یقینا زما د پلار دشمن د الله دی تبرأ منه نو د براءت اظهار کو ددنه ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم ډیر نرم دل دی او ډیر بردبار صبرناک انسان دی وما كان الله او ندی الله جل شانه ليضل د پاره چې گمراه کی قوم یو قوم بعد هدا پس دا غنه چې هدایت کړی دی تا حتا تر دې پوری یبین لهم چې بیان کی دوی تواجه کی دوی تما هغسو یتقون چې دی دا غي نزانو ساتي چې کوم سيزونه بچ کېدل پکار دی غټولو ته الله پاک اوخی ان الله بشک الله پاک بكل شيء علیم پارسیز باندې په خبردار ذات دی ان الله له ملک السماوات والارض بشک الله جل شانه د پاره بادشاہي د اسمانو د زمکو دا یحیی الله پاک ژوند کول کوي او یمیت الله پاک مړ کول کوي وما لكم من دون الله او نبوي نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله پاک نه من ولی نسوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار لقد تاب الله په تحقیق سره رحمت نازل ک الله پاک علی النبی په نبی علیہ السلام باندې والمهاجرین او په مهاجرینو باندې ولنصار او په انصارو باندې الذين کسانو باندې اتبعوه چې تابعداري کړي و د نبی علیہ السلام په ساعت العسرته په وخت د تکلیف او د سختۍ کې من بعد ما کاد یزیغ پس داغنا کاد چې قریب وا یزیغ چې کاغشي وی قلوب فریق منهم زرنا د یو جماعت د مؤمنانو نه په داسې سخت حالت کې د نبی علیہ السلام مرګ تیا کړ ثم تاب علیهم بیا الله پاک رحمت نازل ک په دی باندې انه بشک الله پاک چې دی بهم په دی باندې رؤوف ډیر زیات مهربان دی رحیم او زیات رحم کوونکی ذات دی وعلى الثلاثه الذين خلفوا او رجوع کړي و رحمت نازل کړي په درو هغه کسان علی الثلاثه په درو کسان الذين کسان باندې خلفو چې جهاد نرستو پاتې شو حتا تر دې پوری اذا ضاقت عليهم الارض چې کله تنگ شو په دې باندې زمکا
اذا ضاقت هر کله چې تنگ شو علیهم په دوی باندې الارض زمکا بما رحبت سره د فراخې د زمکی وضاقت علیهم انفسهم او تنگ شو په دوی باندې انفسهم نفسونه د دوی وظنوا د دوی یقین پیدا شو الله ملجأ من الله چې نشته د زید پناه د الله پاک د عذاب الا الی سوا د الله پاک نه بل چا سره ثم تاب علیهم بیا الله پاک رحمت نازل ک په دوی باندې لیتوبو د پاره دی چې توبه وباسي الله پاک ته ان الله بشک الله پاک هو التواب الرحیم توبه قبل ان کی رحم کو ان کے ذات دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب